بسم الله الرحمن الرحیم. کینسر څه شی دی او دا د انسان وجود ته څنګه لګي؟ دا تاسو ته چې کومه خلیه ښکاري دا د انسان د وجود یوه خلیه ما راخیستې ده او د انسان وجود د 35 نه واله تر 40 کرب خلیو باندې مشتمل دی. په دې خلیې کې به موږ دې پاتینګل کلر ته ننوځو. دا په پاکستان کې اسلام آباد دی، په افغانستان کې کابل دی او په امریکا کې واشنگټن ډي سي. یعنی دا دارالحکومت دی او دې حکومت دا ټولې خلیې په خپل کنټرول کې اخیستې دي، ځکه چې دا حکومت دی. او کو چرې په دې حکومت کې مسله رااله نو دا خلیې به یا مړې شي یا به لیونې شي او یا به ختمې شي، یعنی خپل کار به پرېږدي، ځکه چې دا حکومت دی. او دغه حکومت ته ویلی شي ډي ان اے، ډي اکسي رایبونیوکلیک اسید دی فل فارم دی. دا ټکی به تاسو اورېدلی وي. که چرې په باجوړ کې لانجه وشوله نو په پېښور باندې د دې هېڅ اثر نه پرېوځي د دې لانجې له وجې، یا کو په پېښور کې وشوله نو په مردان باندې د دې هېڅ اثر نه ورځي. خو که چرې وزیر اعظم او صدر په خپل منځ کې جګړه وکړله او یو بل یې وویشتلو، یو بل یې مړ کړلو، نو په ملک باندې به څوک حمله وکړي، ملک به تباه شي، ملک به ختم شي. په دې حکومت کې مسله رااله نو خبره به ځي د کینسر طرف ته. خو موږ دې حکومت ته ورننوځو نو په دې کې څه کسان ناست دي چې هغه په دې ټولو خلیې باندې نظر ساتي چې دا به کله مړه کېږي، دا به کله تقسیمېږي، دا به کله خبرې کوي، څومره به کوي، د خپل ګاونډي سره به څومره خبرې کوي، د شپې به څومره خبرې کوي، د ورځې به څومره خبرې کوي. نو دا یو منظم شیز دی، دا یو اهم شیز دی، څه نه دی. الله تعالی په قرآن کې فرمایي وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الله تعالی فرمایي ما هر یو شی پیدا کړی دی او هر یو شی مې په یو خاص مقدار کې ساتلی دی، په یو خاص اندازې کې مې ساتلی دی. نو ځکه دا خلیه په یو خاص اندازې سره خپل کارونه کوي. په دې حکومت کې چې دننه کوم کسان ناست دي هغه په یو خاص اندازې سره خپل کارونه کوي. اوس کینسر دی څه شی او کینسر څنګه لګي؟ کینسر د خلیې لیونتوب دی. کله چې څوک لیوني شي نو هغه بیا مور او پلار نه پیژني، رور او خور نه پیژني، شپه او ورځ نه پیژني، د شپې تلیم شي او د شپې راتلیم شي. نو بیا دلته چې دې حکومت لیونی شو، دا سل لیونی شو، خلیه لیونی شوله، نو دا بیا خپل کار صحیح نشي کولی څنګه چې نارمل کوي. نو خلیې ته د تقسیمېدلو ضرورت نشته او دا بار بار تقسیمېږي. اول یوه وي، بیا څلور شي، بیا شپږ شي، بیا شي، داسې بار بار تقسیمېږي. ضرورت نشته او تقسیمېږي ځکه چې دې خلیې خپل دماغ خوبوي. اوس دې حکومت ته موږ دننه کېږو چې دننه سي یو غټ دمپیا پرته ده، دا ډي ان اے دی، دا حکومت دی. په دې حکومت کې زموږ سره څه داسې کسان دي چې هغه څه کوي؟ په دې خلیه باندې کنټرول راولي، دا سټیبل کوي، دا ټیک کوي، برابروي. نو اوس ګورو چې دا څوک راځي. دا درې کسان څوک جوړوي؟ دا د ډي ان اے دا درې کسان جوړوي او دا په دې خلیه کې صحیح ده. دې خلیې ته ته فار ایگزامپل دا یو ګاډی دی، په ګاډي کې څه وي؟ اکسیلیټر وي. د دې اکسیلیټر کار څه دی؟ دا دې خلیې ته وایي شابه کار زر وکړه، ځان تقسیم کړه. او دا کس څنګه دا کوم چې اکسیلیټر دی د دې پروټو آنکولوجي صحیح ده. په دې کې بیا زموږ سره درې ریسپټر دي. د برېسټ په کینسر کې چې کوم ریسپټر دی هغه HER2 دی صحیح ده. تاسو به تاسو په دې ګاډي کې دننه زموږ سره یو بل شیز لګېدلی دی چې هغې ته وایي بریک. اکسیلیټر پرېږده، اکسیلیټر پرېږده او اکسیلیټر نه پرېږدي نو څه به کې؟ اکسیډنټ به کې صحیح ده. اکسیلیټر او بریک. نو دلته زموږ سره په سل په تقسیمېدو کې د ډي ان اے په تقسیمېدو کې زموږ سره غلطي رااله.
غلط تقسیمیږي. نو دلته چې کوم شیز لګېدلی د هغې سټرکچر یو شان دی او چې تقسیم شي لاندې د هغې سټرکچر بل شان پکې وي، نو زموږ سره به دغه بریک اکټیو کېږي. هغه بریک څه شی دی؟ ټیومر سپریسنټ جینز. په دې کې یو جینز لګېدلی دی TP53. دا جین به اکټیو شي او په دې ټول نظام به دا یو بریک ولګوي، سټاپ به یې کړي چې صبر وکړه غلطي شوې ده، دا غلطي او ټیک کول غواړي. نو بیا دریم سیټ چې کوم زموږ سره دی هغه لاندې زموږ سره په دې کې مصري دی، خو دا مصري د کاره نه و. ټیک ده بریک لګېدلی دی خو مصري د کاره نه دی، ریپیرینګ نشي کولی، غلطي نشي رایستلی، شیز نشي ټیک کولی. او هغه مصري څوک دی؟ DNA ریپیرینګ جینز. صحیح ده؟ نو څه به کېږي؟ دلته به مصري لیونی شوی دی، نو دغه مصري څوک دی؟ زموږ سره DNA سیل و، نو چې دا لیونی شو نو خلیه به د څه طرف ته ځي؟ د لیونتوب طرف ته به ځي. او خلیه چې لیونی شي نو دې ته ویلی شي کینسر. سره دریم سیټ دی DNA ریپیر جین. دا DNA ریپیر جین زموږ سره څه شی دی؟ دا مصري دی د ګاډي. مصري دی لیونی شو نو ګاډی ټیکېدلی شي؟ نشي ټیکېدلی. د 10 نمبر پانې په ځای به 12 نمبر پانه رلي. صحیح ده؟ دلته چې کومه غلطي شوې ده بریک لګېدلی دی خو مصري د کاره نه دی چې ریپیرینګ وکړي، نو دلته به څه چل کېږي؟ خلیه به ځي زموږ سره د لیونتوب طرف ته او دغه لیونتوب ته څه ویلی شي؟ کینسر ویلی شي. نو بیا به دلته څه پراسس وشي؟ دلته به داسې چل وشي خو چاته زموږ سره چینجز په څه کې رال؟ په پروټو آنکوجین جین کې رال. صحیح ده؟ نو دلته به څه کېږي؟ دا پروټو ټکی به لرې کړو، آنکونوجینز دې ته ویلی شي کینسر، آنکونوجینز به راشي. نو بیا به دلته څه چل کېږي؟ دا به وایي شابه کار ځان وکړه، تقسیم وکړه او ضرورت به نه وي. صحیح ده؟ نو بیا زموږ سره دلته څه چل کېږي؟ سیل زموږ سره ډیویژن کېږي زموږ سره، او به دا یو بچي ته کنورټ شي، دا به بیا سبا زموږ سره 2 ته کنورټ شوی وي، بله ورځ به 4 ته کنورټ شوی وي او میاشت پس پکې رسولۍ جوړه شي او دې ته ویلی شي کینسر.